أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق او غلاگر سړی، والسارقة او غلاگر ښځه، فاقطعوا پستاسو پرې کې ایدیهما لاسونه د دې دواړو، جزاء بطور سزا، بما په سبب د هغه عمل کسبا چې دې دواړو کړی دی، نکالا عبرتناک سزا ده، من الله د طرف د الله تعالی نه، والله عزیز حکیم، الله تعالی زورور دی حکمت والا دی. په دې مخکې یو څو آیتونه مخکې د قطاع الطریق او د ډکیت د سزا بیان شو چې یو سړی د رڼا ورځې په زور او زبردستۍ سره د تورې او د اسلحې په زور باندې د چا نه مال واخلي او هغه سړی هم قتل کړي او دهشت خور کړي، نو قرآن وایي چې د نه لاس هم کټ کړي او دې په پانسۍ مو خېجوئ او دې قتل کړي او دې جلا وطن کړي. اوس دې آیت کې د غلا بیان کړي چې یو سړی غلا وکړي، که سړی دی او که ښځه ده، او دا غلا ثابت شوه، د دې داخلي لاس دې مړوند سره کټ کړي. دا د دې عمل بدلم ده او عبرتناکه سزام ده نورو خلکو دپاره. او په دې کې څه قسمه نرمي مه کوئ او معافي مه کوئ چې کله جرم ثابت شو، د ثابتېدو نه بعد بیا معافي مه کوئ، سزا نافظه کړئ. غلا او ډکیتۍ کې دا فرق دی چې ډکیتي چې دا د رڼا ورځې وي، په زور او زبردستۍ سره وي او د اسلحې په زور باندې وي او د جماعت په شکل کې وي. او غلا چې دا نو غلا دی ته وي چې مالک موجود نه دی، مالک غافل دی، په موقع باندې نه دی موجود او داغه مال داغه نه بې خبرۍ کې او داغه د اجازت نه بغیر وړلی شو. د دې لپاره بیا نصاب مقرر دی چې دا نصاب چې دا به 10 درهمه وي. د 10 درهمو نه نن سبا 2 تولې چاندي او 2 ماسی جوړیږي، یعنی 2 تولې او 2 ماسی برابر مالو یو سړی د چا د محفوظ ځای نه وړو او بیا دا خبره ثابت هم شوه. د دې لپاره شرایط دا دي چې غلا کوونکي به ماشوم نی بالغ به وي. که ماشوم غلا وکړه نو هغه له سزا ورکړئ، زورونه وله ورکړئ، خو لاس به ترې نه کټ کوئ. دغه ماشوم او د ماشومې چې کوم مناسبه سزا وي چې هغه ته تنبیه وشي، زورونه ورته وشي، نو هغه شان سزا به وله ورکوئ. مړ کوئ به نه په والو باندې، دې حد ته به سزا نه ورکوئ چې د هغه نه جان لړ شي او نه به هغه له اندامونه ماتوئ، صرف هغه ته به زورونه کوئ او تنبیه به کوئ. نو د ماشوم په غلا کې لاس کټ کول هم نشته. دویم دا چې دا انسان با عاقل وي، عقل والا وي. که یو لیونی او مجذوب انسان غلا وکړه نو هغه هم لاس نه کټ کوئ، ځکه د هغه کې عقل نشته دی. او دریم دا چې مسلمان وي، که کافر غلا وکړه نو په هغه به دا حد نه جاری کوئ چې د هغه نه لاس پرې کړئ. ها تنبیه ورته وکړئ، زورونه ورته ورکړئ. مسلمانانو بادشاه چې وي هغه به د وخت مطابق کومه سزا یې به ورکړي، لیکن د لاس کټ کولو دا سزا په هغه باندې نشته دی. څلورم دا چې دا مال د چا ملکیت کې وي، که مال د چا ملکیت کې رسره نه دی، مالک یې نشته دی، یعنی یو شخصي ملکیت یو شخص او یو جماعت چې دای مالک وي او هغه مال څوک اوسي، لہذا کم مال چې د چا شخصي ملکیت نه دی یا د یو جماعت او د یو قوم اجتماعي ملکیت نه دی، نو که هغه مال چا وړو نو د هغه نه به لاس بیا نه کټ کوئ. ها تنبیه ورته کولی شئ، تعزیر او سزا ورکولی شئ، خو لاس به ترې نه کټ کوئ. لکه مثال په طور باندې مسجد شو، مسجد دی، مدرسه ده او پبلک ځایونه دي، د دې نه که چا څه وړلو نو دې کې ولاس کټکول بني
ځکه مسجد د چا شخصي ملکیت نه دی او نه دا د یو ملک او یا د یو قوم ملکیت نه دی، دا د الله ملکیت دی، وقف دی. نو که دینه چا اگر چې دروازې بند دي تانه لګېدلې ده او که دینه چا سمال وړو نو هغه نه به لاس نه کټ کوئ. ها سزا ول ورکئ چې کوم مناسبه سزا وي مسلمانانو یا بادشاهي وکړو، لیکن د لاس کټولو خبره نشته. که انسان د مدرسې نه څه وړلو یا دارنګې د پارک نه یا چې کوم اجتماعي ځایونه وي چې هغه د یو شخص نه وي، نو که د هغې نه هم چا سمال اوچت کو، ستا فصل چا وړو، د باغ نه چا میوه وړله، نو په دې کې لاس کټ کول نشته دی. دارنګې لکه کفن چور چې دی د مړي کفن دی، نو که دا کفن چا د هغه نه وباسه ویړو، نو چونکې مړی د خپل کفن مالک نه دی، نو لہذا د کفن په وړو باندې به موږ د کفن چور نه لاس نه کټ کوو. هغه له سزا ورکولی شو مناسبه چې څه وي، لیکن د لاس کټ کولو خبره هغه باندې ونه جاري کېږي. دارنګې دا مال چې دا محرز وي، محفوظ وي، یو محفوظ ځای کې پروت دی، لکه مثال صندوق کې دی، کمره کې دی، الماری کې دی، دا یې نه چار دیواري اگر چاپېره، که په یو کلو میدان کې په درمن کې فصل پروت دی او یا د لار باندې تا خښتې غورځولي دي یا ګټې غورځولي دي یا لهه او شګه او یا بل څه ګاډې تا په لاره کې ودرولې دی، موټر سایکل او یا بل ګاډې تا ودرولې په لاره کې او هغه چابوتو، نو ټیک ته خلک ورته غلا وي، لیکن شریعت ورته غلا نه وي. یعنې د لاس کټ کولو والا سزا در پاره نه ده. نور چې کومه سزا ورکوي جرمانه لګوي خو ځان له خبره ده، لیکن لاس به د هغه نه کټ کېږي چې دا خبره باندې ثابت شوه یا د هغه نه برآمد شوه. او بل شرط دا دی چې دا کم سړی دا کم غلا کې چې د په دغه مال کې خپل حق نی، که د پکې خپل حق موجود او بیا د وړو نو بیا هم د لاس به نه کټ کېږي. لکه د سورونو مشترک مالو یا د یو څو کسانو شریک مالو مشارکت و او د خپل مال پکې موړو پردی ورسره موړو، نو لهذا د نه به لاس نه کټ کېږي ځکه د پکې خپله حصه موجود ده. نو چې دا ټول شرایط موجود دي او د هغې نه بعد چې د نو غلا وشي، بل نصاب برابري، نصاب مونږ وایو چې 10 درهمه دي، 2 تولې او 2 ماسې چاندي، یو توله نه سوا 26-2700 روپۍ باندې ده، نو 2 تولې او ماسې چې جمع کې تقریبا 8000 روپۍ جوړیږي چې دونه قیمت خامخا وي. که د دې نه قیمت کم دی او چا وړو نو سزا وله ورکړئ، لیکن لاس به ترې نه کټ کوئ. معمولی اشیاء دی، صادر دی، جامی دی، پیزار دی یا 1000 روپۍ یا 2000، نو دا غلا عوامو ته غلا وي، خو شریعت په نظر کې دا غلا ده، خو دا چې لاس کټ کېدل نشته دی. نو چې دا ټول شرایط موجود شي نو بیا به د هغې نه پس د هغه نه لاس کټ کېږي به بیا لاس به ترې خلک نه کټ کي، قاضي او خلیفه وقت به دا کي، دا فیصله به هغه کي. بیا چې دا خبره ثابتېږي نو څنګه به ثابتېږي؟ یا خدا چې دې دا سړی په خپله اقرار وکړي، د الله یره پکې راغله او په خپله رایې قاضي له او جج له راغی چې د ما نه دا غلطي شوې ده او ما مې د الله حکم جاري کړي، نو بیا ټیک ته. او یا دا چې هغه اقرار نه کړي نو په زوره به ته اقرار نه وباسي چې څنګه به یې نه کوې ته، یا په 2 ګواهانو سره. دا 2 ګواهان به هم سړي پکاري، اسې عام طور باندې ګواهان 2 خو یو ښځه یو سړی او 2 ښځې مي لکه په نکاح کې، لیکن د غلا په مسله کې د ښځو ګواهي نه معتبرو، دې کې به دواړه سړي پکاري او چې دواړه عاقل او بالغ وي او مسلمانان یو غلام پکې نه، چې دا 2 ګواهان عاقل او بالغ وي، عادل وي، فسق او فجور کې نه مبتلا او دارنګې مشکوک هم نه، کار چا تپل یا دروغجن ګواهان دي دا نه، او دې کې حزم نی معشوم هم نی، چې دا 2 ګواهان ګواهي وکړي، دا یې نفس به قاضي او خلیفه چې دی هغه به حد به جاري کړي. به د حدود مبارک شریعت یو قانون بیاني، نبی علیہ السلام فرمایي ادروا الحدود ما استطعتم، کوشش کوئ چې حد جاری نشي. نو خبره ده دا د شریعت دا سزاګانې دم کوشش کوئ چې کچرې ختمېدي شي، نو مطلب که دې کې شبهه پیدا شو بیا مه جاری کوئ، چې ستا شک پیدا شو بیا هلته کې د شریعت سزا بیا مه جاری کوه. د شریعت سزا سکیل نه دی،
او نفس مذاق ته نه په خوب بنیاد باندې په کمزور بنیادونو نه چې ټوس او واضح او کله خبره ثابت شو بیا د شریعت سزا چې کومه جاری کړي. یو روایت کې داسې دي چې تاسو د یو سړی مجرم دی خو هغه ماپ کې په غلطۍ سره دا خره دینه چې یو بی ګناه انسان له سزا ورکړي. بی ګناه انسان له سزا ما ورکوي. که یو ګناهګار انسان تاسو ماپ کو نو خیر دې څه نقصان نه شو، او که یو بی ګناه انسان تاسو هغه باندې سزا جاری کړي څوک جواب ورکړي؟ بیا نو ګناهګار انسان هغه باندې سزا جاری کړي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې غلاګانې شوي دي او برآمد شوي دي او سزاګانې جاری شوي دي. یو زنانه وا جهد العامریه دا د بنو مخزوم قبیله وا د دین غلا کړي وا او دا غلا ردی ثابتم شو په گواهانو سره هر اعتبار سره برابر وا ان نصابم برابر او دارنګ گواهانو موجودو او غلام ثابت شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای باندې حد جاری کول حکم وکړو. دی قبیله مشوره وکړه چې دا حد جاری شو زمونږ د قبیله ډېره غټه بدنامي وشي، بیا به خلک زمونږ قبیله دي دا غلاګره قبیله ده دی خزي غلا کړي وا موږ به تر نسلونو پر خلک بیا دي تر قیامت پورې کوشش وکړي چې غلا دا حد جاری نشي. روغ به کو اغیل بخیر د تاوان باور کو سیوا مال باور کو چې حد جاری نشي. دیوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بسوک دا خبرو کې دا اسامه رضی الله تعالی عنہ چې دا د زید رضی الله تعالی عنہ زید او دا زید رضی الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متبنا او پر کټي زیمو دته زیلو نبی علیہ السلام متبنا نو اسامه رضی الله دا غزوی دی نبی علیہ السلام ته ډیر خوخو صحابه ټول نبی علیہ السلام ته خوخو هدی پکې ډیر زیاتو دی اسامه رضی الله عنه ته وایو او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سفارش وکي. اسامه رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې رجی خیر دی ایله بتاوان ورکو خو چې دا حج جاری نشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا د اسامه رضی الله عنه خپل خبره نه ده، ډیر چاته دله چا ذهن سازي کړي او تیار کړي مال را لګل دي او یو اسامه رضی الله عنه ته سخت وي یتمات د الله تعالی د حدود مبارکه سفارشونه کوي. نو اسامه رضی الله عنه پوه شي چې غلطي مې ډیره غټه وکړه نو فورا ویجی استغفر لی چې زما د پر الله نه بهانه وړم غلطي وکړه. خیر نبی علیہ السلام خدای معاف کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته تشریف وروړو او منبر باندې کېناستو خلک راجم کړو او وی فرمایلو انما هلك من كان قبلكم استاسو نمه کې قومونه په دی وجه هلاک شو بانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف چې کله په دی کې به معزز او مالدار انسان غلا وکړه نو ترکوه دی هغه پرې خو دو هغه حد نه جاری کو. و اذا سرق فيهم الضعيف او که یو کمزوري انسان په دی کې غلا وکړه نو هغه فقطعوه هغه نه بدی لاس کټ کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب داو چې تاسو ما هغه شان غنئ چې زګورم چې دا د مخزوم قبیله خزه دا مخزوم قبیله ډیره اوچته ده او دا دی وغه دی او زبدا پریزما او که یو کمزوري انسان او یو کمزوري قبیله ولا انسان غلاو کې حد به جاری کوما بیا ما کې مخکنو قومونو کې څه فرق شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو ودا فاطمه ده فاطمه مخزومیه جهد العامریم دا کار کړو فاطمه مخزومیم دا کار کړو ودا فاطمه مخزومیه ده ولو كانت فاطمه بنت محمد وکدا د مخبل لور فاطمه بنت محمد به لقطعتها ما بداغی لاسم کټ کولو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ داغی لاس کټ کړی شو او روایت کې راځي فحسنت توبتها لاس کټ شو خدای نه پز ډیر پرشتینی باندې توبه واسطه او وتزوجت عین پس بیا نکاح مکو. د لاس ته کټ کېدو دا واقعیا او سزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې شوې ده او جاری شوې ده. روح المانی لیکلی دی
د امام ابن العربی رحمت الله علیه په حواله سره چې مخکنو امتونو کې هم د غلا سزا مقرر و، لیکن هغه دا و چې تا به د چا غلا وکړه غلا به ثابت شو، دا غلاګر به دای غلام بشو، بیا به دای سره به وي. لکه د یعقوب علیه السلام په شریعت کې هم دا سزا و چې یو سړی به غلا وکړه غلا به ثابت شو، نو دا سړی به د هغې 2 کاله بیا غلامو. دا د یوسف علیه السلام چې کومه ترور وه د یعقوب علیه السلام خورو، او دا یوسف علیه السلام هغې سره و. دې خو ډېر ښکلې و شورونه، لکه یوسف علیه السلام له الله تعالی ناشنا حسن ورکړو، اعطی شطر الحسن، الله تعالی یوسف علیه السلام ته نیم حسن ورکړو. نو د ترورې کم دی کړه کېدو چې کله دې دغه نه صبر شو، د پرورش برابر شو، یعقوب علیه السلام ته دې راغستو او دا یړنه غوښتلو. نو د اسحاق علیه السلام کمربندو چې هغه د یعقوب علیه السلام خور سره پروتو، د هغې دغه کمربند یوسف علیه السلام ته لاندې واچو، د کورتې د لاندې، او د پاسه به ورته کورته واچوله، او دې راوسته یعقوب علیه السلام ته. او بیا دا خبره مشهوره کړه چې د اسحاق علیه السلام کمربند رک شوی دی، او بیا دې تلاشي وکړه ځای په ځای هر ځای کې، او چې راغی خو یوسف علیه السلام اچولی و. نو بس غلا خو ثابت شو، حالانکه دا غلا کم دی کې وه، اخو ترورې دا کار کړو. خو خیر په ظاهره کې دا چې کنه یوسف علیه السلام سره کمربند ثابت شو، نو د یعقوب علیه السلام د شریعت مطابق یوسف علیه السلام بیا 2 کاله یا 4 کاله بیا خپل ترور واغستو. نو مقصد غلا نه و، مقصد د مینې او د محبت د وجې نه په دې طریقې سره یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه واغستو. اگر چې بیا د ترورې د وفات نه مخکې دا اقرار کړو چې یوسف چې هغه نه غلا کړې ده او نه په هغې د غلا خبره شته، خو ما دا چال د دې لپاره کړو چې دې ما سره یې زما وړکې نه کوو، نو ځکه ما دې دا کمربند ما ده ته په خپله اچولی و. بهرحال په مخکنو شریعتونو کې هم د غلا سزا وه، کله یو شان او کله بل شان و، خو د موسی علیه السلام په شریعت کې بیا د غلامۍ دا خبره ختمه شوه. خو زمونږ په شریعت کې د لاس ته کټ کېدو سزا ده. د غلاګر غلا چې کله ثابت شوه، نو که سړی دی او که ښځه ده، دا ښې لاس به ترې نه کټ کېږي به، او دا ښې لاس هم د مړوند سره، صرف یو لاس او مړوند سره، دا ګس لاس به ترې نه کټ کو به. د سړي هم ښې لاس او د ښځې هم ښې لاس و. که چېرې دې نه بعد بیا دا غلا وکړه، بیا دا غلا ثابت شوه، بیا به ترې نه دا ګس خپه د ګیټو سره کټ کو. که په درېیم ځل بیا غلا وکړه، نو بیا دې کې زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې بس بیا دې نه پسې جیل ته واچوئ، او چې تر څو پورې عمل سم شوی نه رہی، توبه نه ده وباسئ، بس جیل کې به پروت وي. هغه وی دا ګس لاس دې مه کټ کوئ. وی ما له حیا راځي ردې نه چې دې به غریب خوراک بیا څنګه کي چې دواړه لاسونه ترې نه کټ کو. دې خو د خپل عمل نه صبرېږي، لیکن مونږ له خو ته حیا راځي که نه. لیکن امام شافعي رحمت الله علیه چې هغه په دې مسله کې ډېر سخت دی. هغه وی چې بس په درېیم ځل غلا وکړه، دا ګس لاس دې هم کټ کړې، او که په څلورم ځل وکړه دا ښې خپه ترې نه اوس کټ کړې. لیکن امام صاحب وی چې نه، بس دا ښې لاس او دا ګس خپه دا کافي ده. چا اصل نه دی ویلي چې د اصل دپاره اشاره کافي ده، چې دې په 2 پیرو کې صبر نشو، لاس ترې لړو خپه ترې لړه، لیکن عمل نه سمي، نو څه به کوې ورسره. والسارق والسارقة، سارق او غلاګر سړي ته وي. سارق او سارقه دا صفتونه دي، د دې لپاره موصوف روباسو. سارق سړی غلاګرو، سارقه ښځه غلاګره، سړی هم غلاګر دی ښځه هم غلاګره ده. د غلا دا صفت دی پکې. دا سارق سړی مخکې کو په ښځه باندې، وجه دا ده چې د سړي دپاره د غلا ډېره زیاته د شرم او د بېعزتۍ خبره ده. سړي له الله تعالی همت ورکړی دی، قوت یې ورکړی دی، ځان له ګټه وټه کولی شي، محنت او مزدوري کولی شي، د تجارت کولی شي، زمینداري کولی شي، سخت سخت کارونه کولی شي. د سړي دا بدن الله تعالی ولې دونه مضبوط پیدا کړی دی، د هغې وجه یې ذمه دارۍ ډېرې دي.
دې کارونه ډېر کولی شي. او دا راغی په تیاره پردو مالونو ته کېناستو. د دې سړي لپاره خو دا د مرګ پکارېدله چې دې غلا ته کېناستو. د داسې انسان لپاره د ځمکې د لاندې ځای خرې د پاسه نه چې دې غلاګانې کې اوسو. دا سړی ځکه مخکې وسارقو او وسارقتو ښځه یې رستو کړه. عام طور باندې قرآن کریم چې احکامات بیانی صرف نارینه مخاطب کی او زنانه اکثر نه مخاطب کی، لیکن دلته کې زنانه و سرم ذکر کړه. که دا غلا نارینه کړي او که نارینه او که زنانه دواړو کړي دواړو دا سزا ده. که زنانه نه ذکر کړي نو چا به چې دا سزا به صرف د سړي به د ښځې به نه وي، نه، دا سزا د سړیم ده او د ښځې ده. والسارق اولاګر سړی والسارقة اولاګر ښځه فقطعوا پس تاسو کټ کې او پرې کې. قطع ویل کېږي کټ کول او پرې کولو. هسې به یې غوڅوئ نه به یې زخمي کوئ، باقاعده دې مړوند سره به یې لر کوئ، په توره باندې په تیره توره به د لاس به کېږئ، په لرګي باندې راپاسه او دې مړوند سره به په توره د لاس ووهئ. خو د لاس وهلو نه مخکې به کوشش کوئ چې وینه وله بنده کړئ، چې ځکه د لاس کې ټول رګونه جمع شوي وي، د ټول بدن رګونه د لاس ته راغلي دي. نو که تاسو له لاس پرې کړئ او دا وینه د بدن نه ډېره زیاته وته نو مړ به شي. او چونکې د سزا مرګ نه دی، صرف لاس کټ کول دي. په هغه زمانه کې به طریقه دا وه چې دا تیل به وله ګرم کړو، ګرم تیل به خوا کې ایښي وو چې څنګه به یې تر لاس ووهو هغه به دا لاس فوراً په تیلو کې ډوب کو، بس یې سره به دا رګونه را جم شو، وینه په ځای باندې ودرېده، نو د مرګ نه به انسان بچ شو. فقطعوا پس تاسو کټ کې او پرې کې. ایدیهما لاسونه د دې دواړو، ایدي جمع ده د هر یو دواړو لاسونه به نه کټ کوئ. مخکې د دوو کسانو ذکر وشو، د دواړو لاسونه کټ کړي نو لاس به یو کټ کوئ، بل لاس به دې سنګل سره او دې ترخ کې به یې نه وهئ، صرف دې مړوند سره. دا ولې جزاء بدله ده. جزا بدلی ته وي، سزا ته وي. دا بدلم ده او دا سزام ده. کار دې ښکلې کړی وي نو ښکلې سزا به ورته میلو شي، ښکلې بدله به ورته میلو شي. ځکه الجزاء من جنس العمل، همیشه بدله د عمل مطابق. تا کار ډېر ښکلې کړی چې ښکلې بدله غواړي، کار دې ناکاره کړی ناکاره بدله به وي. نو جزاء دا بدلم ده، سزا ده. بما په سبب د یعمل کسبا چې د دواړو کسب کړی وي. کسبا یې وي داسې په غلطۍ سره نه دی شوی، نه په ناپوهۍ سره شوی دی. کسب ویل کېږي چې انسان ښه په ارادې سره او په قصد سره یو کار وکړي. کسبا چې دواړو کسب کړی دی. نکالن عبرتناک ته ویل کېږي، عبرتناک سزا ته. نکال هغې سزا ته وي چې نورو خلکو دپاره پای کې عبرت شي، چې نور خلک تینا سبق حاصل کړي ته نکالن ویل کېږي. من الله طرف د الله تعالی نه. من الله کې دې طرف ته اشاره ده چې ردی سزا معافي څوک هم نشي کولی. چې رچانه د غلا کړی را کاغی تا ته معافي وکړه بیا هم نشي معاف کېدی، قاضي دې نشي معاف کولی، سټیټ دې نشي معاف کولی، قوم دې نشي معاف کولی. دا د الله سزا را جاری کوي به. ها چې تر څو پورې مجرم قاضي ته نه پیښ شوی او گواهان نه دی راغوښتلی شوي نو ټیک ته د الله نه دې معافي وغواړي بس مې پیښ کوی بیا. لیکن چې کله قاضي ته مخې ته پیښ کو او گواهانو سره خبره ثابت شوه او یا د پخپله اقرار وکړو بیا معافي قاضي نشي کولی. من الله طرف د الله تعالی نه. دې کې روح المانی او نور مفسرین یو اشکال ذکر کړی دی. ابو العلا معری چې و لوی شاعر دی، د یو اعتراض وکړو چې عجیبه خبره ده یو انسان 10 درهم غلا وکړه وې دنه لاس کټ کړي، بل که چا د چا لاس کټ کو د دې دیت 1500 دینار دی او یا 5000 درهم دی. لکه د انسان دیت 10,000 درهم دی او یا 1000 دینار دی. او که یو لاس ته ولا کټ کو چاله دا غي بیا تاوان ورکې دیت به ورکې. نو دیت شریعت او 1500 دینار او یا 5000 درهم مقرر کړی. نو یو ها د یو لاس قیمت شریعت 5000 درهم مقرر کړی.
او بل خوا د دې انسان د لاس ته په 10 درهمو کې کټ کې، نو یا عقل داوي چې کله انسان 5000 درهم غلاو کی بیا ته لاس کټ کوا، او یا بیا د لاس دیتم 10 درهم مقرر کا. هغه دا یو اشکال وکړو، یدن ب500 اسجد ادیتو ما بالها قطعت فی ربع دیناری. یہ عجیبه خبره ده چې یو ها د لاس قیمت هغه 5000 درهم دی، او بل ها د غلا کې ته یو انسان لاس په 10 درهم کې کټ کې، وي څه وشو ده؟ وی دا خو عجیبه خبره ده، خو څه وکړو؟ د الله حکم دی، مونږ پکې څه عقل نشو چلولی. نو یو عالم دین ولا جواب ورکو، وی ته پوهیږي نه کنه دا لاس چې کله امانتدارو دا ډیر قیمتي وو، امانتدار لاس قیمتي ری، تا چې چا لاس کټ کړی ته 5000 درهم به ورکې، دا امانتدار لاس چې کټ کړی، او چې کله دی لاس خپل امانت په خپل ختم کو، خپل قیمت په خپل ختم کو، غلا یې وکړه، دا سپک شو د شریعت په نظر کې، ډیر 10 درهم قابل هم نه دی اوسو چې 10 درهم غلا دې وکړه، ستا قیمتي لاس چې د 5000 درهم برابر وو، هغه بستان اوس په 10 درهم کې کټ کیږي. اذا كانت امینه نو كانت سمینه، واذا خانت هانت. چې کله د امانتدارو قیمتي وو او چې کله دغه کو دا غلا وکړه، د شریعت په نظر کې سپک شو، لہذا 10 درهم برابر هم نه دی. نکالا من الله والله عزیز حکیم. الله تعالی زورور دی، عزیز غالب او زورور ته او طاقتور ته وي. الله داسې سخت سزاګانې مقررول شي، او دا ګوره دنیا سزا ده. حکیم حکمت والا دی. امام اسمعی رحمت الله علیه چې دی تفسیر کبیر دا واقعه لیکلی ده. امام اسمعی ډیر لوی عالم دی او ډیر لوی ادیب دی. دیوی ورځ ناستو ما د دې سورې مائده تلاوت مې کو، ما سرخوا کې یو اعرابي ناستو د باندې اوسیدونکي، چې دې آیت تر رسېدمه، ما د والله عزیز حکیم په ځای باندې په غلطۍ سره والله غفور الرحیم وي. د غفور الرحیم معنا الله ډېر بخښونکی مهربانه دی. نا اعرابي راته وی چې دا د چا خبره دی وکړه والله غفور رحیم، چې د الله تعالی کلام دی کنه، دا آیت دی کنه. ویتی بیا وایا دوی چې ما پایت باندې بیا غور او فکر وکړو، ما هیره کې چې او غلط شوی، ما والله عزیز حکیم وی چې دا د الله کلام دی. ځکه چې یو الله تعالی د لاس د کټ کېدو زورور سزا بیانې، عمل هو الله بهونکي مهربان دی. بهونکي مهربان سره معافي مناسب ده، د لاس کټ کېدو سره زورور او طاقت خون کی. والله عزیز حکیم، الله غالب او زورور دی، سزاګانو سره سختي سری سترګې خون کی، او تندی به سترګې به تندی ته خېجنه دا خبرې خون کی. نو قران کریم غفور رحیم وسنګ وایي. امام اسمعی پوه شوم چې غلطی زمانه شوې ده. والله عزیز حکیم. او غلاګر سره او غلاګر حزا پس پرې کې تاسو لاسونه دې دواړو، دا سزا را د هي عمل چې دواړو کسب کړی دی، عبرتناک سزا را طرف د الله تعالی نه. الله تعالی غالب دی، حکمت والا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فمن تابا پس هاسو چې توبه وباسي، من بعد ظلمه رستو د ظلم خپلنا، واصلح او نیک کی عمل خپل، فإن الله يتوب عليه پس بیشک الله تعالی چې دی متوجب کی رحمت پل پد باندې. ان الله غفور رحیم بیشک الله تعالی چې دی ډیر بهون کې مهربان دی.
علم تعلم آیا تا ته معلومه نه ده ان الله له چې بېشکه د الله تعالی دپاره ده ملک السماوات والارض بادشاهي د اسمانونو د ځمکې يعذب من یشاء عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي ویغفر لمن یشاء او بهنه به کوي چاته چې وغواړي الله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په دې مخکې آیت مبارکه کې د غلا د سزا بیانو چې کله یو عاقل او بالغ انسان که نارینه او که زنانه چې مسلمانی هغه غلا وکړه او دا غلام د شریعت په اصطلاح کې چې کومه غلا وي او هغه ثابت هم شوه بیا ردنه داخلي لاس کټ کې یو غلا زمونږ په عرف کې غلا ده مونږ خو هر څه ته غلا وایو که څوک د چا 10 روپۍ هم د چا نه د عادیات نه بغیر واخلي نو دې ته مونږ غلا وایو او دې ته عرفي غلا وي. د شریعت په اصطلاح کې غلا لپاره خاص شرایط دي چې دای لپاره باقاعده نصاب دی او دارنګ عاقل او بالغ بوي لیوانی او معصوم بني کافر بني او دارنګ آزاد بوي او د نصاب برابر بوي چې 2 تولې او ماسی برابر 2 تولې او ماسی چاندې برابر چې قیمتي وي چې دومره غستې وي او د یو محفوظ مال زین اوچت کړي وي او د مالک د اجازت نه بغیر او رده پکې په خپل صحیح سا شرکت هم نشته دی چې دا ټول شرایط موجودي او بیا دې په خپل اقرارو کې چا دا کار ما کړی دی او یا په 2 گواهانو سره دا خبره ثابت شي دا 2 گواهان به هم دواړه سړي پکاري په دې کې زنانه یا د غلام گواهی نه قبلېږي چې دا ټول شرایط موجود شي نه پس دې ته شریعت کې دې تغلا وي او دای سزا د لاس کټکول دي. باقی شریعت حکم عام دا دی چې څوک د چا مال د هغه د اجازت نه بغیر نشي اخیستی که هغه لږ وي او که ډېر وي. که مثال د شریعت په نظر کې غلا برابر نشوه د دې مطلب دا نه چې ګنې دې ګناه نشته. که چا د چا مال او د هغه د اجازت نه بغیر که لږ وي او که ډېر وي واخیستو نو ګناه به هر حال ګناه دی. د آخرت سزا خو به وي په دنیا کې هم د هغې لپاره چې کوم بادشاه مناسب سزا ګڼي به ورله ورکړي. دا د آیت کې یا چې کوم شرایط مونږ بیان کړو دا د لاس ته کټ کېدو دپاره دي چې ته حد ویل کېږي. که لاس کټ کېدو خبره نه نو باقي عامه سزا خو غلاګر ته ورکولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس یدی مسلمان د پاره دا حلال نه دي چې هغه د چا مال د هغه د زړه د رضامندۍ نه بغیر واخلي. یعنی هغه داسې مجبوره کوي به نه چې هغه تاله درکړي بلکې هغه چې تاله څه درکړي چې دا پکې د زړه خوشحالي او مرضي موجودي. بعض اوقات انسان مجبوره شي د مجبورۍ د وجې نه د رواج د وجې نه د خپل عزت د وجې نه تاله درکړي خو د زړه مرضي پکې نه شامل هغه ستا لپاره حلال نه دی. نو بیا چې د هغه نه د ظاهري جایز شته او نه د اړې جایز شته نو عمل به ستا لپاره څنګه حلال شي. امام قرطبي رحمت الله علیه کتاب دی التذکرہ پای کې امام قرطبي رحمت الله علیه واقعه را نقل کړې ده چې حضرت عیسی علیه السلام تیرېدو یو قبر باندې او د قبر هغه حال دته منکشف شو چې هغه مړی په تکلیف کې او په عذاب کې مبتلا و. عیسی علیه السلام الله تعالی له معجزه ورکړې وه مړی به ژوندی کولی شو د الله په حکم سره. هغه مړی یې را ژوندی کو د هغه نه تپوس وکړو چې تا داسې کم ګناه کړلی چې پای کې په دې عذاب کې مبتلا یې. نو هغه وی چې یو پیره مې کور کې روټۍ وخوړه بار ووتم او یو انسان سره خشاک و او د هغه د خشاک نه ما یو چخ چې رامات کو د هغه د اجازت نه بغیر او دغه چخ چې ما ته دا نه دی چې ما په خپل غاښ کې بیا والی دی او که مې نه دی والی خو چونکې دغه معمولي
توتن کې او چغ چې ما دغه د ایجاد نه بغیر مات کړی دی په دغه خبر الله تعالی نیسلی ما او د هغې د وجې نه د قبر په عذاب کې مبتلا یم او یې څو کاله شو نو او یا کاله وشو. الله ډېر غفور رحیم دی، هر څه معاف کي انسان ته. خو الله تعالی چې پرونیسي نو بیا به یې رانیسلی لکه د الله تعالی عدل دار چې په یو توتن کې دین بیا رانیسي او د الله تعالی فضل دار چې ډېر څه به ورته معاف کي. انسان له په ګناهونو باندې زړورتیا نه راپکارو، په دې امید او په دې آسرې ګناهونه نه دي پکار چې بس الله بهونکې مهربانه دی. د الله د بهلو د مهربانۍ مطلب ډېر احتیاط پکار دی چې انسان د احتیاط زندگی تیری کوشش کی نو بیا د انسان نه څه غلطي وشي نه خواسته ہوئے بغیر قصد نو بغیر دو بیا الله تعالی نه امید ساته الله به دې بخي او په دې آسرې باندې او په دې امید باندې ګناهونه نه پکارو. نو آیت کې د غلا د سزا بیان شو او دې آیتونو کې بیان دی چې د غلا د سزا نه بعد د آخرت د ګناه د معاف کېدو لپاره به توبه پکاري. په لاس کټ کېدو سره د دنیا خبره ختم شوه، د آخرت خبره خو پاتې را. په غلا کې غلاګر دو ګناهونه کوي، یو د انسان مال علي دا ځان له ګناه دی، یو د الله د حکم خلاف ورزي کې دا دویم ګناه دی. نو د دنیا ګناه سزا خدای چې لاس ته نه کټ کوي، خو د آخرت چې کومه ګناه ده دای سزا بسي هغې نه که سړی ځان بچ کړي نو توبه به وباسي، د الله پاک نه معافي غواړي او په صدق دل سره به غواړي او رستنې زندگی به سمه تیري. بیا به غلا نه کوي، د چا مال ته به لاس نه اچي. چې کله انسان د زړه نه توبه وباسله، په ظاهره کې هم توبه وباسله، رستنې عمل یې سم و بیا غلا نه کوله، الله تعالی زه به ورته معافي وکړم او په خپل رحمتونو متوجه کړم خو په شرط د دې چې آینده به د چا مال ته لاس نه اچي. فمن تاب من بعد ظلمه پس څوک چې توبه وباسي، څوک به توبه وباسي نو مخکې د غلا بیان دی، دا چې کوم غلاګر دی که سړی دی او که ښځه او دې توبه وباسي من بعد ظلمه وروستو د ظلم خپل نه، دې غلا ته ظلم وي نو ظلم نه چې د یو مسلمان مال ته د هغه د ایجاد نه بغیر او په داسې طریقې سره اخلي، هغه څونه محنت کړی دی څومره یې کړو کړی دی، هغه به د خپل ځان دپاره مستقبل دپاره جمع کړی داسې په وچ په مچه ترې راخلي او دومره په آسان باندې دا ظلم نه، ظلم نور صحیح چې چا د ظلم کولو نه بعد توبه وباسله، خو توبه ورسره د خولې نوم نه دی، په خوله به هم توبه باسي الله پاک نه معافي غواړي، دړه کې به ندامت او پښیمانتیا به وي، آینده به دا وایي چې بیا به بلکل نه کومه. دې نه علاوه چې کوم مال تا غلا کړی دی لاس هم کټ شو معافي هم غواړي، خو معافۍ سره دا شرط دی چې کوم مال تا اغوستی دی دا مالک ته واپس کوي به، دا نه چې مال ستا شو بس لاس کټ شو نو مال ستا شو، نه مال به مالک ته واپس کوي به. که دا مال ستانه ضایع شوی دی یا تا لګولی دی یا دې خرڅ کړی دی دا یې تاوان به بیا ورکوي مالک ته. که تا دونه وس او طاقت نشته چې تاوان هغه له ورکړي مالک ته نو بیا خو مالک نه معافي وغواړه، هغه ته وایي چې بھائی ما سره دې وخت کې گنجایش نشته یا لاس مې تنګ دی نو یا دا چې ما له ټایم راکړه یا دا چې که چېرې مرګ راغی نو بیا راته معاف کوه او که مرګ لا نه دی راغلی زه به تا ته واپس کوم به. بیا په لږه لږه باندې چې څنګه خپلو کې ادي منځ کې کمپرومایز وشي څنګه صلح وشو نو هغه شان دی لږ لږ ورکي وله او یار هغه ته وایي چې بس ما ته معافي وکړه، که هغه ته معافي وکړه خو ټیک ته د آخرت خبره معاف شوه او که نه هغه وي چې نه ماله به راکوې به بیا به دې کوشش به کړي محنت به کړي پیدا کړي به الله پاک نه به غواړي. که چېرې دې د زړه نه مخلص وي الله تعالی اسباب برابرولو والا دی، الله تعالی په وچ میدان بیا انسان ته ورکي چې انسان کې اخلاص وي طلب صادق وي او واقعي دا غواړي چې زما د آخرت ذمه دې فارغه شي نو الله تعالی بیا اسباب برابري. دا خو چې کله تا ته سړی معلوم دی چې چا غلا تا کړې ده، که داسې غلا شوې چې تا ته سړی هم نه معلومو، ځکه چې کم کم ځایونو کې کمو هارونو کې په لاره باندې په ګاډي کې په سفر دوران کې تا نه چا نه مال اغوستی دی بټورې والي را دغه رجیبه پیسې وباسلي دي، هغه به ته څنګه مال هغه ته واپس کوې به. لکه نن سبا خو ټیک ته لاس کټکول نشته دی،
دغه اسلامي حکومت نشته، اسلامي سزاګانې نشته، او دا چاته پته نشته چې بای ما غلا کړی راو نه هغه ته پته، خو ته د الله نه یریږه، معافي د آخرت غواړي. دا یې لپاره طریقه دا چې توبه خو به وباسي او دا مال به خپل مالکانو ته واپس کړي چې کم تا ته معلوم دی چې د کم کور نه تا غلا کړی دا او د کم سړی نه تا غلا کړی دا مال څه طریقې سره ته واپس کا. بهتر طریقه هدارا چې لړ شو دا مه ته اقبال جرم وکا چې بای یو زمانه کې نه پوهېدم ما تا ته پته نشته یا ستانه غلا شوی هغه ما کړی وه او زه د الله نه یریږم د آخرت او ذمه فارغول غواړم نو ما ته معافي وکړه او ستانه ما دونه مال اغوستی دا مال واپس واله. که چېرې شاید انسانیت نه به تا نه چېرې مطالبه نور څه ونه کړي معافي به تا ته وکړي او یادا چې که تا سر نشته نه دا زباني معافي وغواړه. که ته هغه ته نشي ویلی د خپل عزت خیال ساتي نو دا مال په څه طریقې سره د هغه ملکیت ته ورسوه. د هغه کور ته ښه طریقه داره چې دا پیسې په یو تیلی کې بندې کا په یو ګوتې کې بندې کا او خط پکې ولیکه، په خط کې دا وضاحت وکړه چې بای ستا نه ما په یو موقع باندې غلا کړې وه، هغه دومره مالیت او دومره پیسې وي، نن زه د الله نه یریږم هغه پیسې تا ته واپس کوم او تا ته ځان ښودلی هم نه چې زه څوک یم، د ما مسله ده او هغه کور ته وروله په ور کې ورته کېږه په سا به یې واپس والي هغه ته خپل مال میلاو شي. دا هم یو طریقه د ادایګۍ. او چې کله تا ته مالک نی معلومو نو بیا به څه طریقه وي، نو بیا دا چې د هغه په نوم باندې به هغه عمره مال صدقه به کوي، غریب او فقیر ته به ورکړي او په دې نیت باندې چې یا الله زه خو یو بنده ما ته علم نشته چې سړی څوک دی، خو تا ته معلوم چې غلا ما د چا نه کړې وه، هغه به آخرت کې ما د ګریوان نه نیسي، یا الله زه د آخرت ته معافي غواړم او دا مال زه د هغه په نوم باندې صدقه کوم، نو خدای ته د هغې ثواب هغه ته ورسوي. چې کله هغه سړی سبا قیامت کې ستا نه مطالبه کوي د خپل مالو او هغه ته چې دومره ډېر نیکۍ ښکاري چې ما ته دومره نیکۍ میلاویږي، آخرت کې څوک څه کوي چې چاله سزاګانې ورکړي، هلته خو بار انسان نیکۍ غواړي به او اجرونه او ثوابونه به غواړي. د هرې مسلې حل شته چې انسان شریعت ته رادن نشي. په شریعت کې د یو مشکل داسې نشته چې دای حل بني او مناسب حل شته دی. فمن تاب من بعد ظلمه کې دا خبره کې چې توبه صرف د خدای خدا بس معاف کی، دا خو ویل ډېر آسان دي، د توبې تمام شرایط به پوره کړي نو دا توبه ده. فمن تاب من بعد ظلمه، پس څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمه رستو د ظلم خپلنا، من بعد ظلمه رستو د ظلم کولنا، یعنی دا غلا چې ده کړې ده، واصلح او درست کو عمل خپلو، د غلا نه پس بیا غلا چې نه راکړي بیا د چا مال ته لاس نه اچولی، واصلح او نیک کو عمل خپلو، نه بعد داسې حرکت بیا ونه کو. نو چې کله دا دوه کارونه وکړو فإن الله یتوب علیه، پس بېشکه الله تعالی چې دی یتوبو توجه به وکړي په رحمت سره علیه په ده باندې. الله تعالی صرف دا ونه وي چې بس معافي به ورته وکړم، الله ورته خپل رحمت متوجه کړي، ان الله فراواني راولي، ټیک ته چې څه وشو هغه وشو، الله تعالی به د باندې فقر او غربت نه راولي، تنګدستي پې نه راولي، الله به له ډېر څه ورکړي. یتوب علیه، الله تعالی به رجوع کړي په رحمت سره علیه په ده باندې. ان الله غفور الرحیم، بېشک الله تعالی چې دی ډېر بخښونکی مهربانه دی. مخکې د ډاکهزنۍ بیانو چې یو سړی لاره کټ کړي په زور زبردستۍ چانه مال نه والي، مال واهي ته ډاکه ویل کېږي. هلته کې قرآن کریم ویلو الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. هلته هم د توبې ذکر و، هلته دا ویلو چې یو سړي ډاکه اچولې ده او دې لا نیسلی شوی نه دی، ګرفتار شوی لا نه دی او د معافي وغوښته، د الله پاک نه معافي وغوښته، چې چا نه غلا کړې ده یا چا باندې ډاکه د هغه نه معافي وغوښته، بس دې الله تعالی معاف کو. نو په ده باندې بیا به حد نه جاری کوئ، یعنې بیا به ترنه لاس نه کټ کوئ، بیا به دغه سزاګان نه ورکوئ. دلته کې د غلا بیان دی، د غلا د بیان نه پس قرآن کریم د توبې خبره وکړه،
خدای ونه وی چې کچره د توبه وباسله د نیسلو نه مخکې بیا ته لاس مه کټ کوئ. دې کې وایي که دا فرق دی چې ډاکه زنې نه بعدو کچره د توبه وباسله د ګرفتارۍ نه مخکې او تاسو ته یقین دهاني وشو چې واقع دی توبه تایب شوی دی، بیا ولا سزا به نه ورکوي، بیا ورته معافي وکړي. لیکن که یو انسان غلا وکړه او دا غلا ثابت شوه، اگر چې دی توبه وباسي او بار بار توبه وباسي او معافي مو غواړي، خو چې کله ثابت شو نو لاس کټکول به نه معاف کوي، لاس به ترې بیا کټ کېږي به. توبه په خپل ځای باندې را او د شریعت چې کومه سزا را او په ده باندې جاري کېږي. ځکه دلته قرآن کریم من قبل ان تقدروا علیهم نه دی ویلی چې د هغه د نیسلو نه مخکې د توبه وباسله بیا ورته ګنې معافي وکړي. داسې خبره قرآن کریم نه راکړې. نو دلته دا دی چې سزا پرې جاري کېږي د دنیا ده، د آخرت معافي به ورته الله تعالی وکړي. ان الله غفور رحیم، بېشک الله تعالی ډېر بخښونکی مهربانه دی. علم تعلم، آیا تا ته معلومه نه ده الله تعالی بادشاہ دی، الله تعالی د کائنات مالک دی، هغه هر قسمه سزاګانې مقررولي شاته اختیار دی، خو د هغې باوجود الله تعالی مهرباني ډېره زیاته کړي. د الله جل شانو نه مقرر شوې سزاګانې دا انتقام نه دی، دا د مخلوق د اصلاح دپاره او د مخلوق د امن دپاره او د مخلوق د فایدې لپاره دی. الله تعالی د عامو بادشاهانو په شانتې ایغ نیغ قوانین نه مقرري، هغې کې بیا هم نرمي وي. لیکن علم تعلم، آیا تا ته معلومه نه ده؟ هر مخاطب ته وي تا ته معلومه نه ده، معلومه ده تا ته. علم تعلم، آیا تا ته معلومه نه ده؟ هر چا دا خبره معلومه ده. ان الله، چې بېشک الله تعالی چې دی له ملک السماوات والارض، خاص الله تعالی دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. الله بادشاہ قوانین به هغه مقرري او د قوانینو څنګه پکار دي هغه اختیارم الله تعالی ته دی. د دې قوانینو اختیار الله تعالی بندگانو ته نه دی ورکړی، دا الله تعالی په خپل مقرر کړی دي. يعذب من يشاء، عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. الله چې چاته وړي عذاب به ورکوي، نه الله به هسې چاته عذاب نه ورکوي. هغه چاته به عذاب ورکوي چې کوم انسان ګناه وکړي او ګناه ته ګناه نه وایي، په ګناه باندې اصرار کوي، مداومت کوي او حد درمي اختیاري. ګناه د چا نه کېږي. انبیاء کرام علیهم السلام صرف معصوم دي او پاک دي. انبیاء کرام علیهم السلام نه بعد د لوی خلکو نه ګناهونه لوی وشي، دا څه مسله نه ده. مسله دا ده چې انسان ګناه وکړي او ګناه ته بیا ګناه نه وي، تاویلات پیش کړي او دارنګې حد درمي کې او نورم زد کې راځي، دا د خطرې خبره ده. بیګا چې کوم واقعات بیان شوي وو، هغه صحابیه وه او غلا یې کړې وه او ثابته شوې وه او سزا پې هم جاري شوه. لیکن د حدیث په آخره کې دا وکنه چې فحسنت توبتها، د غلا د سزا نه بعد د هغې توبه ډېره ښکلې وه، ان آباد هغې ډېر د حیا او د پاک دامنۍ زندګي تېره کړې ده، هغې نه بعد بیا چې تغلا نه را کړې. نو الله تعالی به عذاب ورکوي هغه چاته چې کوم انسانو حد درمي کې. معاذ ابن مالک اسلمي رضی الله تعالی عنه نه زنا شوې وه، هغه په خپله راغلو او د نبی علیه السلام مخې ته اقرار کړو او 4 پیرې اقرار وکړو چې دا غلطي زما نه شوې ده او شوې ده او شوې ده. او چې کله نبی علیه السلام مطمئن شو چې واقعي خبر هم داسې ده، نو نبی علیه السلام حکم وکړو چې د باندې حد جاری کړي، په کاڼو باندې ایثار کړي او په کاڼو باندې مړ کړي. خیر هغه په کاڼو باندې سنګسار کړی شو، هغه تښتېدو. لاره کې خالد ابن ولید رضی الله عنه ولاړو، هغه د اوښ یو جامه وه، ډېره اوږده غټه مي، هغه پرته یې راواغسته او د هغه سر یې روبغوله، بس هغه په هغې باندې وفات شو. خو د هغه د سر یو څو څاڅکي د وینې د خالد رضی الله عنه په جامه باندې ولګېدو. نو هغه د خولې داسې نازیبه الفاظ ووتلو چې ګنې ګنده او نجس او ناپاکه وینه زما په پاکو کپړو باندې ولګېده. نبی علیه السلام وفرمایلو وی د دومره په صدق کې دل سره توبه وباسلې ده او دا الله ته دونه خوښه شوې ده که په تمامو خلکو باندې دا توبه تقسیم شي ټولو مغفرت به وشي. الله تعالی هسې به چاته عذاب نه ورکوي. الله تعالی معافي خوښي خپله معافي کوي، خلکو نه غواړي چې شا به معاف کوي او معافي د الله پاک نه غواړي. نو یعذب من یشاء مطلب دا نه چې د الله تعالی خوښه ده نو
که څوک سوچ په مچ بی ګناه ورولي نو ورولي به چرېم د الله تعالی داسې نه کې يعذب من يشاء عذاب ورکوي الله تعالی هغه چاته چې غواړي دا واحد یو ذات د الله تعالی دی چې دومره صبر وسوکم چاته ونه کی خپل پلار او خپل مور بم خپل اولاد ته دومره صبر ونه کی چې دومره ګناهونه او دومره بار بارو د انسان د شپېته او یا کال زندگی وګوره دیو د خپل زندگی نه په خپل باندې شرمېږي دا ما څه کړي دي او دا الله تعالی هر څه ویني او په دې اختیار الله تعالی قدرت هم لري او هر څه ویني باقاعده او د هغې باوجود الله تعالی انسان ته سم نه دونه صبر به څوک چاته وکړي که الله تعالی کې تش عذاب او عذاب وي که نه بیا خو به انسان یو ګناه کو مې سره لړکو به یو انسان به د ځمکې د مخ د پاسه نو پاتې شوی کم انسان نه ګناهونه نه کېږي لیکن الله تعالی انسان ته صبر کی مهلت ورکی ټیم ورته ورکي الله جل شانه څوک بغیر د سوجنا او دومره زری چرم نه رانیسي او نو ته عذابونه ورکي يعذب من يشاء الله تعالی عذاب ورکي هغه چاته چې وغواړي هغه چاته چې کوم انسان د حد نه ووړي او بار بار یو ګناه کوي ويغفر لمن يشاء او بهنه وکوي هغه چاته چې الله تعالی وغواړي الله به ډېرو خلکو ته به غواړي بهنه وکړي خو چې انسان ایمان سره دنیا نه لاړو بس ایمان سره لاړې بس بهنه به تا ته کېږي به بیا مایوسه کېږه او ناامیده کېږه ما او چې انسان د خپل ایمان فکر ساتي نو بیا ایمان سره دنیا نه ځي کله چې انسان غافل وي او کله انسان پروا نه ساتي بیا خو الله ډېر بې پروا ذات دی ویغفر لمن یشاء او بهنه به کوي الله تعالی چاته چې غواړي دې آیت کې د عذاب ذکر مخکې راغی او د بهنې ذکر رستو راغی حالانکه حدیث کې راځي سبقت رحمتي غضبي الله جل شانو فرمایي زما رحمت ډیر دی او زما رحمت زما په غصې باندې غالب دی یعنی د الله غضب کم دی او رحمت ډیر زیات دی او دې آیت کې د عذاب ذکر مخکې کو او د مغفرت ذکر رستو کو حالانکه حدیث وایي چې دواړه یو بل سره لګي او واقعا داسې ده بیا مغفرت مخکې ذکر کول پکارو عذاب رستو ذکر کول پکارو جواب دا دی اصل کې دلته مخکې د سزاګانو ذکر دی د غلا سزا بیان شو چې لاس نه کټ کې نو داسې وخت کې نرمي بیانی پکارو د عذاب ذکر سره مناسب دی ځکه مخکې د سزا بیان دی د سزاګانو دوران کې خبره لګه زور په سره پکاري چې دا سزا خپل اثر وکړي نو يعذب من يشاء ځکه مخکې کو چې سزا سره مناسب دی او حدیث په خپل ځای باندې صحیح دی د الله رحمت ډیر زیات دی او دا دنیا کې ګوره دا څومره د الله تعالی بهنه او مغفرت او رحمت چې انسانانو وخت تیری کني که چې د الله تعالی رحمت نه وي او غصه غالب وي یو انسان هم دنیا کې نو پاتې شوی د قیامت پر ورځ به ناشنا خلکو ته الله تعالی معافي وکړي هغه مجرمانو چې هغه معافي واړو ممکن ني الله به ته معافي وکړي او چې ایمان پای کې موجود دي ويغفر لمن يشاء او بهنه وکوي چاته چې الله تعالی وغواړي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی چې چا د عذاب وکړي ورکول شي څوک منی کولی نشي او چې چاته بهانه کینو بهانم کولی شي څوک د الله تعالی بهانه چیلنج کولی نشي الله تعالی نه چانه یریږي نه چا پروا ساتي الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی نو کی وداسي پس آسو چې توبه واسي د ظلم خپلنا او نیک عمل خپلو پس بشک الله تعالی چې دی خپل رحمت به متوجه کوي په د باندې بشک الله تعالی ډیر بهون کې مهربان دی آتا ته معلومه ده چې بشک الله تعالی چې دی خاص دا لپاره بادشاہي د اسمانو د ځمکې ده عذاب باور کوي چاته چواړي او بهانه به کوي چاته چواړي الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام لا يحزنك غم جندنك تالرا الذين هاكسان يسارعون في الكفر چدی تلوار کوي په کفر کې من الذين قالوا دا آکساننا چاغیوی آمنا بافواههم منگا ایمان روڑ دے پخلو خلو باندے ولم تؤمن قلوبهم حال دادے چی ایمان ندے روڑے ظلنو ددی ومن الذین حادو او دہا کساننا چی یہودیان دی سماعون للکذب دی دیر اوریدن کرے درو خبر لرا سماعون لقوم آخرین دی دیر اوریدن کی دا قوم دا پارا چی نور دی لم یأتوکا چائی ندی راغلی تاتا یحرفون الکلمہ دی بدوی کلمات را تورات شریف لرا من بعد مواضعه رستو دہائی دخل زیننا یقولون دیوائی ان اوتیتم هذا کچر درکڑی شتاو صدا خبرا فخذوه پستا سواح لے اغیلرا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچر تاستا در نکڑی شدا خبرا فاحذروا پستا سزان بچ کے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ او ہا سوکو چلا تلا ارادو کی داد گمراہے فلن تملک لہو پس ہرگز بتو مالک نے داد پارا من اللہ شیئن دا اللہ تلا پا مقابلہ کی دس سیز اولئک الذین داہا کسان دی لم یرد اللہ چلا تلا ارادن رکڑے ان یطہر قلوبهم دا چی پاک کی ظلن دہوی لهم فی الدنیا خزیون لدید پار پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الآخرت او دید پار پا آخرت کے عذاب عظیم عذاب دیر لوے دے لدی زینا اشپاگمی سپارے تراخیر پوری دا یہود و دا نصوراء ذکر کی گئی دا صورت مبارکہ پا شروع کی احکامات بیان شو بیا یو طویل سلسلہ دا اہل کتاب ذکر شوا منز کی بیا سو احکامات بیان شو او اس بیا دا یہود و دا نصوراء ذکر کی گئی دی دوالو فرقو کے دا مرض و چی دی با تحریف دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کے کو احکامات بے بدل و رد و بدل بے کو دا امیر دا پار یوشان حکم دا غریب دا پار بلشان حکم نو دی آیت کم داغی و واقع بیانی گی دا آیت شان نزول بارکی دو واقعی دی پا خیبر کی یو مالدار سڑیو دا اوچت خاندان او یو خزوا چاغم دا اوچت خاندان نوا داینا گناہ شو او گناہ ثابتم شو پا تورات کی حکم دا رجمو چکل شادی شدہ انسانو نارینہ و زنانہ دا غلطیو کی دی و سنگساریں دا حکم قرآن کریم کم دے پا تورات کم دکا حکمو چونکہ دا دوار حضرات و دوار دو اچت خاندان نو مالدارو او دیا سنگسارو نو اختلو نو دیوی چرازے دا نبی علیہ السلام شریعت باندې بعملو کو ځکه د نبی علیہ السلام په شریعت کې آسانی ډیره ده دی خیال لاو چې زمونږ دا حکم سخت او د نبی علیہ السلام شریعت کې به حکم آسانی دی د خیبر نه دا دوړ کسانو مرولېګلو وسره کشران خلکو مرولېګو مدینی منوره کې بار د یهودو سره منافقانو او یهودیان لیکن په ظاهر کې اسلام قبول کړو ندی آیته و چې تاسو مونږ سره لړ شئ او ځئ او د نبی علیہ السلام منشا معلومه کې کچراغا د رجم حکم کینو می قبلوي
او که بل حکم کی د کوړو لګولو او یا د مخ تورولو او په دارنګې په خر باندې د سورولو د کینولو او په بازار کې د ګرځولو دا حکم قبول کې. کعب بن اشرف مشهور یهودی او منافقو هغه دی سر راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې دی حاضر شو او دی دا خپل مقدمه پیش کړله. دی دوران کې جبرئیل علیہ السلام تشریف وروړو او نبی علیہ السلام ته حکم بیان کو چې په تورات کې دا حکم دی او دی را واقع وتم بیان کړه. نبی علیہ السلام د قران کریم مطابق فیصله وکړه چې د موږ په شریعت کې رجم دی او سنگسارول دی. دی خو چونکې رجم ته تیار نو دی انکار وکړ چې نه. یا جبرئیل علیہ السلام دی ته وویل چې ردینه تاسو کو چې تاسو په شریعت کې څه حکم دی په تورات کې. نو دی په تورات کې خو زمونږ د رجم حکم نه دی، د مخ د تورولو او په خر باندې سواره به کې او بازار کې به ګرځا حکم دی. جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وویل چې د دې عالم د ابن سوریا چې د رنګ نه تک سپین دی او په یو سترګ باندې معذور دی او دا په فدق کې اوسېدو. وی تاسو ردینه اقرار والے چې دا ابن سوریا په تاسو کې څنګه عالم دی؟ نو نبی علیہ السلام دی یهودو نه تاسو کو چې را عالم څنګه انسان دی چې د مخ یو سترګې معذور ده او رنگ نه تک سپین دی او په فدق کې اوسېږي. دی هغه ابن سوریا ری ډېر لوی عالم دی زمونږه، بلکې دی یهودو اقرار وکړو چې په روی زمین باندې د ابن سوریا نه لوی عالم په یهودو کې بل نشته. ویزه هغه به راغواړو او په هغه به فیصله وکړو چې په تورات کې د الله حکم څه دی. ابن سوریا راوختی شو. هغه چې راغی نو هغه له نبی علیہ السلام قسم ورکو چې ته د الله تعالی په ذات باندې قسم وخوره چې په تورات کې د دې باره کې څه حکم دی. نو ابن سوریا په خپل اقرار وکوي کته مال قسم نه وی راکړی ما به دروغ ویلو او چونکه تار د الله تعالی قسم راکړو نو که دروغ وایم دا تورات به ګورې ما وسوځي. لهدا د پاک او صفا خبره کوم چې په تورات کې حکم درجم دی. نبی علیہ السلام یا د یهود ته وی ابن سوریا ته وی چې کله په تورات کې دومره واضح حکم موجود دی نو تاسو ولې دا پټ کړی درجم دا حکم ولې نه جاری کوي؟ ابن سوریا په خپل د اقرار وکړو چې اصل کې په موږ کې یو شاهزاده و، هغه نه دا غلطي وشوه، هغه باندې موږ دا حکم جاری کولی نشو. نو هغه لپاره موږ حکم بدل کو چې موږ ولا مخ تور کو په خر باندې به سور کو او په بازار کې به وګرځو. د دین بعد یو غریب سړی سره دا معامله وشوه نو موږ دا باره کې حکم درجه وکړو. نه دا غریب خاندان را پاسې دو چې سور از مخ یو شهادت دا کار کړو نه هوتا سورجم نه کوو تاسو بل معامله وسره وکړه او د سر داسې کوي یا خو دین دغه په شانته کې دل په مختور کې سر په خر باندې وسور کې ولیکن رجم کوي به نه او یا هغه شهادت سره رجم کوي نه لاغي. نو چونکه خبر پبلک ته لاړه او خبرې چې کومو هوا وکړه ای بس موږ علما په دې باندې متفق شو چې به د نن نفس کچېرې داسې معامله وشي نو رجم کو به نه بس صرف مخ ولا تور کو بازار کې به وګرځو. نو یې ځکه موږ دا حکم پرې خودو. نبی علیہ السلام په دغه سړی او ښځه باندې رجم حکم جاری کو دی سنگسار کړو او نبی علیہ السلام فرمایي چې زړم به هغه انساني ما چې د تورات کم حکم د زمانو نه ختم شوی او چا په عمل نکو هغه ما جاری کړو منی زیما. نبی علیہ السلام باندې دغه درجم حکم جاری کو. دې کې اشکال داري چې دا خو مسلمانان نو دواړه لکه يهود سړی او يهودانه خزه خو مسلمانان نه دي او درجم د پاره خو شرط دار چې مسلمان باندې دا حکم جاری کوي چې یو سړی دا غلطي وشي او ته دا حکم جاری کړي پر شرایط دي آزاد بوي او دارنګي بالغ بوي معصوم بني لیونی بني او آزاد انسان غلام بني با او دارنګي هغه مسلمانو می نو دا خو ډول مسلمانان نه دي. د دې زموږ د سلور امامانو کې دا درې امامان چې دي امام مالک او امام شافعي امام احمد سیبو داغي پنځ باندې درجم ته پر مسلمانې دل شرط نه دی.
هغه که یو کافر هم دا غلطیو کې واغی خپل مقدمه د مسلمانانو عدالت تروړي، نو د مسلمانانو قاضي او جج چې دی د اسلام د حکم مطابق ای سنگسارول شي، ای د اسلام دا شرط ولا نه غني او دی واقع نه ای دا دلیل نسی. لیکن مسله زموږ د امام صاحب ته جوړیږي. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د رجم د پاره شرط مسلمانې دل دي. که یو سړی مسلمان دی نو الهغه دا حکم په جاری کوي، او که مسلمان نه دی نو بیا رجم کولی نشي. نو بیا دی واقع کې چې دا کار شوی نبی علیہ السلام چې يهودي سړی او يهودانه حضر جمع کړی دي، زموږ امام سے وی اصل کې دا هو نبی علیہ السلام دا غي د حکم مطابق تورات د حکم مطابق یې رجم کړی دي. دا هونه چې تورات کې ردی باره کې حکم غني نو او نبی علیہ السلام د قران او د اسلام مطابق ای رجم کړی دي. هغه نه هغه انکار وکړ د نبی علیہ السلام د فیصلې نه. هغه بیا نبی علیہ السلام تاسو په کتاب کې څه حکم دی او دای په کتاب کې مغه حکم وروته رجم کېدو. نو نبی علیہ السلام خو صرف فیصله ورولې ده، باقی فیصله خدای د کتاب مطابق شوی ده. دوی امام سوي چې نه د اسلام کې د رجم د پاره شرط داري چې هغه مسلمانی. دویمه واقع دا وشوه چې نبی رسول الله مدینه منوره ته چراغې نه مخکې درې قبیلې د يهودو وي، بنو نذیر او بنو قریظه او بنو کینوکا. دا بنو کینوکا هونه حال نه او نه هول نه وهیسم نو. البته دا بنو نذیر او بنو قریظه، دا بنو قریظه چې دا لګه وړه قبیله و، کمزوري و، او بنو نذیر دا طاقتور و او زورور و، افرادی قوت هم سیوا و. د دې وختونو کې جنگ جګړه کېدې، نو دا بنو نذیر طاقتور نو دیو په دې بنو قریظه باندې ظلمونه او زیاتی ډیر کولو. نو دیو خپل آئین جوړ کو، یو خپل قانون جوړ کو. نو دی داوی بنو نذیر بنو قریظه ته وای وکچرستاسو یو سړی رولګي زمونږ سړی قتل کو، نو دا غي بمونږ کې ساسو ملو قاتل بم وجنو، او مونږ د قاتل د ورثاونه دغه د پسماندگان بمونږ یو دیت په مخلوق بلکې دو دیت والو، نو دغنا دیت او قاتل بم قتل کیږي با. او کچر زمونږ یو سړی ستاسو سړی قتل کی، نو زمونږ د قاتل نه به قصاص نه غستل کیږي او نه به پوره دیتی، بلکې مونږ باغله او یا وسکا کجوري به ورکو. نو زمونږ به سړی نه وجن کیږي بلکې تاسو له دیت درکو، دیت بم پوره ني، او یا وسکا کجوري به درکو، مطلب او یا من کجوري به درکو. ودارنګ کچري زمونږ غلام چې دی هغه تاسو آزاد سړی قتل کی، نو تاسو به زمونږ آزاد سړی نه وجنې با، او کستاسو یو آزاد سړی زمونږ غلام قتل کی، نو به د غلام په بده کې تاسو آزاد سړی به قتل کو. ان ډیر ناروا او ناجایز شرطونه دي خو دیو. بنو قریظه چې مجبور او کمزوري وو دا شرایط منل بیا، لیکن چې کله اسلام راغی، اسلام کې عدل دی، مساوات دی په هر څه کې، او دې تم دا خبره ورسېده. نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې د بنو قریظه یو سړی رولګیدو، د بنو نذیر یو سړی قتل کو. بنو نذیر داینه مطالبه وکړه چې د قاتل نه به قصاص ملونګ له بدیتم ډبل لا کوي. نو دا فیصله او دا حکم چونکه غیر منصفانه و، بنو قریظه وی چې نه مونږ تاسو لا ډبل دیتم نشو درکولې، صرف قصاص دی یو تنو. هغه نه چې کمزور روایت اکشان به عمل کو. خیر دی من کې تنازع جوړ شو، قریب او چې بل کې دشمنی جوړ شوی او جنگ شروع شوی. مشران وی چې راځي په نبی علیہ السلام په فیصله وکړو چې د نبی علیہ السلام په شریعت کې دی باره کې څه دي. نو بنو قریظه خو تیار شو، ایته پته و چې د نبی علیہ السلام شریعت او منصفانه ده، لیکن بنو نذیر نه تیارېدلو. نو بنو نذیر خپل کې یو بل ته وی چې راځي نبی علیہ السلام ته لړ شي، او که زمونږ د روایت مطابق فیصله کې نو قبول کړي، یعنی کوي چې را قاتل نه قصاص مواله او دغنا دیت مواله بیا هو قبول کړي، او کنوي چې نه به د قاتل نه صرف قصاص اخلو او دیت بنی بیا دا خبره مقبلوي. دی چرالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا
هم هغه شان فیصله وکړه چې څنګه تورات کې دا خبره وه چې د نفس مقابله کې نفس دی، د وینې مقابله کې وینه ده، صرف د قاتل نه به قصاص اخلو، نور دا دیت په هغه باندې اچول دا خو ظلم دی. او د یو تن بدله کې 2 کسان وجلو دام ظلم دی، د غلام بدله کې غلام دی، د آزاد بدله کې آزاد دی. تورات کې چې کوم د قصاص حکم هغه نبی علیہ السلام ته بیان کو. دې باره کې د آیت مبارکه نازل شو. یا ایها الرسول، اے پیغمبر علیہ السلام، الله تعالی قرآن کریم کې نبی علیہ السلام ته چرتم په یا محمد سره خطاب نه کړي. نور انبیاء کرام علیهم السلام ته کړي دي یا یحیی یا عیسی یا موسی ویل شوی دي. نبی علیہ السلام ته په یا محمد سره هغه خطاب نه کړي، بلکې نبی علیہ السلام القابات او صفاتونه ذکر کړي. یا ایها الرسول، اے پیغمبر علیہ السلام، خلق نبی علیہ السلام د محمد په حیثیت سره منو، د پیغمبر په حیثیت سره نه منو. ودا هرانی نبی نه دی. او چونکه واقع د یهود نبی علیہ السلام د پیغمبر په حیثیت سره نه منلو، قرآن کریم یا ایها الرسول سره خبر شروع کړه چې دا پیغمبر دی. رسول پیغمبر ته وی. پیغمبر د فارسی ژبې لفظ دی، پیغامبر، بر معنی پہنچانے والا، رسون کی. پیغمبر یعنی پیغام رسون کی. پیغمبر د خپل ځان خبرې نه کی، سچ وته الله جل شانه وای هغه مخکې خلکو ته رسی. نو د پیغمبر مثال د ترجمان او د سفیر وي چې صرف دی او خبره چې د الله تعالی را طرف نه صرف مخکې بیان کی، یعنی د ځانه حکمونه نه جاری کی. یا ایها الرسول، اے پیغمبر علیہ السلام، لا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی را کسان، حزن غمجن کې دو ته پریشان کې دو ته رنجیده کې دو ته ته دې غمجن نشي. یو غم طبعی دی، د انسان طبیعت داري چې کله د انسان د مزاج خلاف خبرو شي دی خامخا خپکیږي، دا د انسان طبیعت دی. انسان سکانی خو نه کنه چې پروا به نه، انسان د خامخا د نزړه دی چې کله د انسان د زړه د مزاج نه خلاف خبره وشي نو خامخا به دی خپکیږي با. نو مطلب دا چې ډیر پریشان کیږم اکا طویل حزنی ابئی، لیکن زیاد حزن پڑا کی مراولا. لا يحزنك الذین غمجن دین کی تعالی را آکسان، یسارعون فی الکفر چی دی جلدی کوي تلوار کوي په کفر کې. دی فی الکفر سے ناشنا مانا ورکړه. یسارعون فی الکفر مطلب دا دی چې گویا کې ځان په خپل په زور دی کفر ته ورغورځي، لکه لاندې یو کندره د اوبو یا د اورو او یو سړی ورته ځان په خپل ورغورځي، په دې ته سره خپه کې کتابونه دي ورزولې او نه تا ترغیب ورکړې. خو عاقل او بالغ دی، خو سترګې شته دی، بصیرت شته او بیا داندې ورته غورځي، په دې کې څه غم پکار دی. یسارعون فی الکفر، دی د کفر کندې ته ځان په زور په خپل غورځي او تلوار کې گویا کې مقابله جوړه کړې ده، گویا کې ریسې دی انعام حاصلی چې څوک ځان مخکې د کندې ته ورغورځي. نه پیغمبر علیہ السلام په دې سره خپه کېږي. ته یسارعون فی الکفر چې دی تلوار کوي په کفر کې د ورزیدو او د واقع کېدو. دا څوک دي؟ داسې کمکل ولا څوک چې د کفر کندې ته ځان په زور ورغورځي. من الذین قالوا، نه دا بیان کی دا کسان نه چې هغوی ووایي آمنا بافواههم، موږ ایمان وروړی په خولو خپلو باندې. ایمان یې وروړی دی خو پړه کې نه، ایمان یې وروړی صرف په خولو باندې. حالانکه د ایمان تعلق خولې سره نه دی، په خوله صرف اظهار کېږي چې زه مؤمن یم. د ایمان تعلق زړه سره دی، د ایمان محل دا زړه دی. زړه کې د سره ایمان نشته دی او په خوله یې موږ ایمان وروړی دی. نو په خوله باندې ایمان کم ځای کېږي، خو ته صرف اقرار او اظهار کې، اصل د ایمان تعلق زړه سره دی. زړه کې ایمان نشته نو کافر دی. دې ته منافق وایي. یهودو کې منافقان ډیرو، په ظاهره کې مسلمانانو دنه کافرانو. په دې منافقانو نبی علیہ السلام ته وایي. اصل کې دی راغلو د نبی علیہ السلام منشأ معلوموله چې کچره یو شادي شوده انسان زنا وکړي دغه باره کې به څه حکمي، نو مې رای او مرضي معلوموله. آمنا بافواههم چې موږ ایمان وروړی دی، خو دا ایمان د دې په خلوخ د دې دی.
ولم تؤمن قلوبهم حال دار چې ایمان نه دی وروړي زړونو دي په زړه کې ایمان نشتا او معتبر ایمان د زړه دی. ومن الذين هادو او دها کسان چې يهوديان دي دا د خیبر يهود یادي د خیبر يهود رالو د مدینه منورې سرخا کې چې کوم منافقان سره یوځای شو او دی په شریک راړ نبی رسول الله والسلام ته سمعون للكذب او دی راغلو په دین یت باندې چې موږ د نبی رسول رائے معلومه کو دي ته شاته مشران ویلو چې کوم خیبر کې چې لړ شي که حکم زمون مطابق اومنه او که زمون مطابق نه بیا انکار وکړي راځي تینا سمعون دی ډیر اوریدون کې دي سمع مبالغه را په سامعون کې ډیر اوریدلو نو ډیر اوریدل مطلب سم وګي خو اخره للکذب دروغ وتا او د دروغ نه مراد محرف خبري چې کوم د دې په کتاب کې تحریف شوی رد او بدل شوی ای خبر ته ډیر وګي خو دی وی ان دې په دې انتظار دي چې ساده خلینا هغه شان خبر اوري چې کوم خبر دې په کتاب کې دا هغه دروغ خبره نه ته وګي خو درې ان پوینټ چې کوم رانی سي چې نبی رسول الله بسوای دی واقع بارکه نو للکذب د درو خبر ته ډیر خوږي خو دی وی او کته ته حق وینا کې حق بیان وته کې هغه ګوي کړه اورې دلی نه دی سمعونا دی ډیر اوریدون کې دی لقوم د پاره دا قوم اخرین چې نور دی هغه د خیبر يهود یادي هغه د پاره وګي خو درې چې دی نبی رسول الله سوي دا خبر باغی تمغه ورسو چې خبره خپل شان شوا لینے کې دینے پڑ گئے مونږ راغلو چې د نبی رسول داخلين به زمونږ د مرزه مطابق خبره وزي او خبره بل شانتی شوا نو دی داغي د پاره اوریدل کوي چې ته دا خبر بیا ورسو ګویا کې جاسوسي کې لقوم اخرین د پاره د قوم اخرین چې نور دی هغه ی خیبر يهود یادي لم یاتو کا چاغین دی راغلی تا تا يحرفون الکلمه دی رد بدل کوي تحریف معنی رد بدل کول بدلولو دی بدلوی کلمې را تورات لرا من بعد مواضعه رستو د زینو د هغینا هغه چې کوم زینو کې الله تعالی خو دی کوم ځای کې کوم کلمه پکار ده هغه دی مخ کې رستو کړه مفهوم ولا بدل کو بعد کلمات په نور کلمات ور داخل کړي بعد کلمات معنی بدل کړل بعد کلمات ترتیب بدل کو هغه مفهوم او معنا د آیت بدل شو یقولون دی وای ان اوتیتم کچری درکړې شتا استاد دا خبره دی خپلوش کشران تویل ولل شي او هغه تکیزه که زمونږ د خبرې مطابق خبره توکړه نو فخذوه پس تاسو واخلې هغه لره یعنی قبول کې او چې او جی بس خبره بالکل صحیح ده فیصله وشو تاسو په دې باندې عمل وکړئ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچری تاسو در نکړی شي دغه خبره کچری وی چې نه رجم به کې بیا ګور را تخت را پاسه بیا فحذروا پس تاسو بیا ځان بچ کې ویریږئ دینا عمل ګورونه کې د نبی علیہ السلام په خبره باندې نو قران کریم وی اولئک ومن یرید الله فتنته او آسو چې الله تعالی ارادو کې دا د گمراهه فتنه ازمایش تم وی فتنه گمراهه تم وی الله تعالی چې چا سره د گمراهه ارادو کې بیا غته څوک هدایت نشي ورکولی الله تعالی چاته اس گمراهی نه ورکی دا دومره جبه خلکو چې هغه د خیبر نه پدی منسوبه راغلو پدی سازش باندې او پدی پلانینګ باندې راغلو نو الله تعالی خو ویني او ګوري کنه چې دې زما پیغمبر سره دا کارونه کوي نو الله تعالی به داسې خلکو ته څه هدایت وکي چې انسان پدی اراده د خپل خواهش او د خپل مرزه مطابق خبرو باسلو د پر راضي نو الله تعالی به خود داسې خلک گمراه کوي بیا فتنته د گمراهه د هغه فلن تملک له پس به هرگز مالک نه دا لپاره اختیار نه لري داغه لپاره من الله د الله تعالی په مقابله کې شی اند سسیدو ان هغه طبيعت هدایت نشي کولی ځکه الله تعالی وته نکی اولئک الذین دا کسان دي لم یرید الله چې الله تعالی اراده نه کړی ان یطهر قلوبهم دا چې پاکي زړه دي الله تعالی نه غواړي چې دې زړونه د شرک نه او د کفر نه او دنیا نه پاک شي ځکه دې په خپل اراده نه کی چې دې په خپل اراده نه کی نه الله بیا نه غواړي بیا ځکه الله تعالی هو بے نیاز ذات دی لهم فی الدنیا خزي د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده دنیا کې بدی رسوا کیږي ذلیل کیږي با د دې اغلاګان ښکارش وي تورات هغه تحریفات ښکارشو دی خدا حکم ختم کړو نبی اسلام جاری کو
ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، اور دې لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی که چېرې توبه ونه باسله او ایمان یې راونړو. اے پیغمبر علیه السلام غمجن دي نه کړي تا لره کسان چې دي جلدي کوي په کفر کې، دا کسان نه چې هغوی وایي موږ ایمان راوړی دی په خولو خپلو باندې، حال دا دی چې ایمان نه دی راوړی زړونو د هغوی او د هغه کسان نه چې یهودیان دي. دی ډېر اورېدونکي د درو خبرو لره، ډېر اورېدونکي دپاره دغه قوم چې نور دي چې نه دي راغلي تا ته، دی بدلوي کلمې له تورات لره وروستو د هغوی د ځایونو نه. وایي دی که چېرې درکړئ تاسو دا خبره پس تاسو قبوله کړئ هغوی لره، او که چېرې در نه کړئ تاسو دغه خبره پس تاسو ځان بچ کړئ. او هغه څوک چې الله تعالی اراده وکړي د هغه د ګمراهۍ پس هرګې به ته مالک نه یې د هغه دپاره د څه څیز د الله تعالی په مقابله کې. دا کسان دي چې الله تعالی اراده نه کړي دا چې پاکي زړونه د هغوی د دې لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د دې لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سماعون للكذب دوی ډېر اورېدونکي دي درو خبرو لره، اکالون للسحت ډېر خوړونکي دي حرام مال لره. فإن جاءوک پس کچر دی راشی تا تا فحکم بینهم پس تا فیصلو کا ددی پمینس کے او اعرض عنهم یا مخوار و ددینا وین تعرض عنهم او کچر تا مخوار ددینا فلن یدروکا پس هرگز بدی ضرر اند رسیتا تا شیئن یوزرهم وین حکمتا او کچری ته فیصله کوي فحکم بینهم پس ته فیصله وکړه د دې په منځ کې بالقسط په انصاف سره ان الله يحب المقسطين بېشکه الله تعالی چې دی محبت کوي انصاف کوونکو سره. وکیف یحکمونک او څرنګې به دي فیصله کوونکي جوړ کړي تا لره وعندهم التورات حال دا دے چې دی سره تورات شریف دے فیها حکم الله چې پای کې حکم د الله تعالی موجود دے. ثم يتولون یا دی مخ اړوي من بعد ذلك رستو د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغه خلقو ایمان راوړونکي. په دې دوه آیتونو کې او په مخکې آیت مبارکه کې د یهودو د منافقانو مذمت بیاني. یهودو سازش وکړو نبی علیه السلام ته رالو، مقصد دا و چې د خپل خواهش مطابق د نبی علیه السلام نه فیصله واخلي. دې کې چې کومه واقعه شوې وه د زنا او یا د قتلو د دې په شریعت کې حکم موجود او واضحه و هغه سختو او دیو قتل چې د نبی علیہ السلام شریعت معتدل دی او آسان دی، نو په دې مسله کې هم د نبی علیہ السلام په شریعت کې یو آسان حکم موجود دی. خو دې خپلو ماتحتو کشرانو ته ویلو چې لړ شئ د نبی علیہ السلام رایه او مرضي معلومه کړئ، که فیصله اسانه وه حکم اسانو نو قبول کړئ، خو که چېرې حکم زمونږ د حکم په شانتي و نو بیا راځئ قبلوئ ما. الله تعالی نبی علیہ السلام د مخکې نه خبردار کو د وحی په ذریعه سره چې دا یهود او دا منافقان را روان دي او ستا د مرضۍ مطابق فیصله وباسل غواړي. نو ای حبیبه تا ته اختیار دی، که فیصله وله کوې نو که په انصاف سره، او کله نه غواړي چې فیصله وله نه کومه نو ته دې واپس کولیم شي. نو که تا دې د خپل دربار نه واپس ولیږل خالي لاس او فیصله وله نه کوې
نه یریږه چې ما دي تا ته څه نقصان او ضرر نشي در رسولی. قرآن کریم دا یهود ملامته کی چې تاسو هغه د خیبر نه راځئ مدینې ته او په نبی علیه السلام فیصله کوئ، نو تاسو په کومو سترګو باندې راځئ؟ ستاسو په کتاب کې ولې د الله حکم نه موجود چې تاسو راځئ او نبی علیه السلام نه فیصله اخلئ؟ یو ها نبی علیه السلام د سره پیغمبر نه منئ، یو ها د نبی علیه السلام قانون کتاب منئ نه سره، او بل ها د نبی علیه السلام باندې فیصلې اخلئ. یو ها ځان ته یهودیان وایي، یو ها دا دعوی کوي چې زمونږ کتاب تورات شریف تر قیامت پورې دی او زمونږ شریعت یهودیت تر قیامت پورې شریعت دی، او بل ها فیصلو له نبی علیه السلام ته راځي. ستاسو خو نه په خپل کتاب باندې ایمان شته او نه د نبی علیه السلام په کتاب باندې ایمان شته. د دې آیتونو مقصد اصل کې ردی امت خبرداری ده چې اے محمدیه صلی الله علیه وسلم تاسو ګوره د یهودو په شانتي ونه شئ. د یهودو اول عالمان گمراه شو، اهل علم او پوهه خلک گمراه شو، هغې د الله د کتاب سره لوبې او ټوکې شروع کړي، د اغراضو دپاره او د مال دپاره او دنیا دپاره احکامات بدلول شروع کړو او د هغې اثر د هغې په عوام باندې مو شو. چې د کم قوم او د کم امت او مشران او علما گمراه شي نو د عوامو به څه حالي بیا؟ نو عوام او اهل علم ټول گمراه شو، په لعنت کې او په غضب کې مبتلا شو. چې په دې امت کې داسې خلک را نشي، اهل علم به خپله ذمہداري پیژني، د الله په حکم کې به رد و بدل نه کړي. که څوک هر څومره لالچ ورکړي او که څوک هر څومره رشوتونه ورکړي، که تا ته د دنیا هر قسم لالچ او مفاد پکې ښکاري، خو د شریعت په حکم کې به ذره برابر لچک نه پیدا کېږي، بلکې شریعت حکم هم هغه شان بیان کړي چې څنګه دی، د یهودو په شانتي نشئ. او که چېرې تاسو لچک پیدا کړو نو تاسو هم د یهودو په شانتي بشئ. د دې آیتونو اصل کې مقصد دا دی چې دا امت او د دې اهل علم او د دې سمجدار خلک چته د یهودو د علماو په شانتي نشي، هغه شانتي د الله په احکاماتو کې سره د بدل شروع نه کړي. همیشه چې یو قوم گمراه کېږي او د تنزل شکار کېږي، لومبې د هغې مشران خطا شي، مشران نه اهل شي، مشران خرڅ شي، نو بعد د هغې کشران هم د هغې په نقش قدم باندې روان شي. او کله چې مشران په خپله نظریه باندې کلک ولاړي نو کشران مشرانو ته ګوري هغې هم هغه شانتي وي. سماعون للکذب، دا سماعون مبالغه را ډېر زیات اورېدلو، گویا که ردی کار داره چې را درو خبرې اوري او حق خبره دی نوري. سماعون دی ډېر اورېدونکي دی للکذب درو خبرو لره، درو خبرې سری خواهشات او محرف خبرې، دا دی چې په حکمونو کې کم رد و بدل کړو هغې ته دروغ وي، نو دغه شان خبرې دی ښه اوري. او که ته حق وینا کې حق حکم ورته بیانې، د آسماني حکم ورته بیانې، نو هغه بیا نه اوري. للکذب دروغ لره. د دې بعد انسان چې کله په ناجایزه خبرو په حرام باندې عادت شي، بیا ولا خرابې خبرې خوند ورکوي او سمې خبرې پې خرابې لګي. بیا د بلکل داسې مثال دی که د انسان د خولې ذایقه خرابه شي، د ذایقې د خرابېدو د وجې نه د باندې به سم څیز خراب لګي او تریخ به پې لګي. نو د یهودو هم د غوږونو عادت خراب شوی دی، مزاج خراب شوی دی، ذایقې خرابه شوې ده، درو خبرې پې ښې لګي ته غوږ دي. اکالون للسحت، دا مبالغه را ډېر زیات خوړونکي، اکالون دی ډېر خوړونکي للسحت حرام مال لره. سحت رشوت ته وایي. سحت اصل کې په عربۍ کې هغه څیز ته وایي چې د هغې ویښ او جړ ختم شي، د ویښ یې وباسي او تباه یې کړي. که د یو څیز ویښ موجود وي، تنه دې وله کټ کړل بیا به روخېږي د ونې، که څانګې دې وله کټ کړې بیا به روخېږي. لیکن چې د کمې ونې تا ویښ ووخه او جړ دې وله ختم کړې، نو به دا ونه ختمه شوه. نو سحت په اصل کې عربۍ کې یو څیز د ویښه ختمولو ته وایي. د حرام مال ته د رشوت ته ولې سحت وایي. حرام مال چې کم کور ته راغی، دا کور برکت د ویښه ختم کړي. په هغه کور کې آفتونه وي، مصیبتونه وي، رنګارنګ بیماری وي، سکون نی او بې برکتي وي او نحوست وي. نو دا رشوت هم چې کم کور ته راغی او کم جیب ته راغی، دا کور نه برکت مکمل ختم شي او نحوست راشي او بې برکتي راشي.
نو لسحت دی حرام لړ خورونکي دي. او چې څوک له لالچ ورکي بیا د الله حکم هم دی بدلی، بیا دا نه ګوري چې دا د الله حکم دی او کس دی، بس مال ته ګوري. نو اکالون للسحت دی ډیر خورونکي ری حرام مال لرا، ان رشوتونو لرا. رشوت چې ته په یو مذهب کې نه حلال شوی، هغه د آدم علیه السلام نوالی تر دې امت پورې رشوت حرام دی او حرام دی او حرام وي. دا نه حلالیږي او نه به حلال شي. کله دې نومونه خلک ارنګ بدل کی، نو په نوم بدلېدو سره رشوت نه حرامېږي. څوک به له هدیه نوم کېږي، څوک به له چیو به نوم کېږي، او څوک به له ټي نوم کېږي، څوک به له څوک به له حق الخدمتو. په نومونو بدلېدو سره رشوت نه حرامېږي، رشوت حرام به هر حال دی. رشوت څه ته وایي؟ چې د یو نوکر او د یو سړي یو کار ذمہ داری ده، چې هغه دغه ډیوټي ده، ذمہ داری دغه تر دې تنخوا ملاویږي، او هغه کار بغیر د معاوضین نه کی. د سرکار نم تنخوا لی، د ادارې نم تنخوا لی، د کمپنۍ نم تنخوا لی، د هغې ډیوټۍ، او هغه کار بیا دی د بل نم بغیر د پیسو نه، لیکن دا د رشوت لی. تا له خو یو ګورنمنټ او یو اداره یو کمپنی باقاعده تنها ردی خبری در کی، دا ستا کار دی، او تا هغه کار چې چالکې کسټمر له بغیر د معاوضین او بغیر د بدل نه او بغیر د هدیو نه او بغیر د چی وبونه نه کوي، نو دا رشوت دی. او دا رشوت اغستل حرام دی. لکه د یو سړي کار چې هغه ساين کول دی، د کارنداري، او دی دا ساين بغیر د وبونه نه کوي، بغیر د چین نه کوي، او بغیر د روټۍ نه کوي، او بغیر د هدیې نه کوي، بغیر د گفت نه کوي، بغیر د رشوت نه کوي، نو بس دا رشوت دی او دا حرام دی. دا اغستون کې دا ګناهګار دی. نبی علیہ السلام فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دواړه ګناهګار دي او دواړه په اور کې وي. بلکې یو روایت کې نبی علیہ السلام فرمای الراشی والمرتشی والرائش الذي يمشي بينهما. رشوت ورکون کې، رشوت اغستون کې، او د دې دواړو منځ کې چې کم تن منظومانه ګرځي را ګرځي، د یو خبره بل توړي، د بل خبره توړي، سې بیا څه خبره نه کی، او د دې منځ کې چې کم اردلی دی، او یا د دې منځ کې چې کم پیه دی، او یا د دې منځ کې چې کم واسطه نه، چې هغه دواړو منځ کې پیغامات یو بل لوړي او یو بل سره منظومانه خبره کی، دا انسانو دا درې واړه چې دا ګناهګار دي، او درې واړه په دې باندې نبی رسول لعنه په دې درې واړو لعنت ویل دي. یعنی گویا چې کم انسان پر رشوت کی سوا غستا، که په هر درجه کې دی، که سہولتکار جوړ شو، که ورکون کې دی، که غستون کې دی، دې ټول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت دی. ها یو گنجائش ته دی، که یو انسان مجبور شو چې هغه خپل حق بغیر د رشوت ورکولو نه ملاویږي، کدی ار څومره منتونه وکي، کار څومره انتظار وکي، کار څومره کوششونه وکي، ستا خپل جایز حق ته خو تا ته بغیر د رشوت ورکولو نه ملاوي کړي دي، نو بیا د مجبورۍ په ټایم کې چې ته ورکې، نو ورکوون کې نه ګناهګارو، خو اغستون کې چې نه ګناهګار دی. او یو دا چې د خپل سهولت دپاره ستا نمبر به ګنټه پس راځي، ته نه اوس ماله زر سوکا، حالانکې په د ترتیب مطابق او د ډیسپلین مطابق ستا نمبر به 2 غنټې بعد 3 غنټې بعد قطار کې نه ودرېږي، او ته مال زر سکار وکړه، او دا چې کوم 100 روپیا سلګونه 200 ورکې یا 500 ورکې دا رشوت دی، دا ورکون کې دلته کې ګناهګار دی، د حرام کار کې د خپل سهولت لپاره ته لګې رشوتونه ورکې، ستانه خو مسله خراب شو کنه، د سهولت سره بس ودرېږه په قطار کې یا بل ټیم بیا راشه، نو رشوت په دې امت کې حرام دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، د ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ده، بكل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. بکم بدن او کم غها چې د حرام مال سره او د رشوتونو په مال سره لوی شو، وی دغه بدن د اور د پاره ډیر لایق دی. چې د کم انسان نشونما خوراک ټول د حرام د مال د رشوتونو د مال دی، داس انسان جنت ته نشي تللی، داس انسان جهنم سره اور سره ډیر لایق دی. نبی علیہ السلام نے چاہتا پوچھا کو مسحتو، وی دا رشوت او دا حرام مال څه شی دی؟ نبی علیہ السلام الرشوت فی الحکم، ته چاله فیصله کوي، که د جرګې مشري،
او کله دوه کسانو منځ کې منشور شي او کارنګ هغه تاسو سره عہده ده چې فیصله کوي او د فیصله کوونکو نه څه اخلي، نو به دا رشوت دی. یو نه هدیه اخیستلو د بل نه هدیه اخیستلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت هم دی هدایا الامراء سحتنو، بادشاهانو نه، خلیفګانو له، ججانو له او قاضی له هدیه او تحفه لګل دام رشوت دی. یو قاضی، یو جج، یو حکم او د یو جرګې مشر به د فریقین نه هدیه بالکل نه لی. تا ته چې په زندګۍ کې پیغمبري سلام نه لري کړی او تا له چې تسنید راوړي او دا اوس کله تعالی ساګ وروړي او کله تعالی د یوار وروړي او کله دا ګلګلی کړي او کله دا او کله دا سدي او تا ته چې کار پیښ شوی رکنه اسه چې دا چاته ونی تعالی نه راوړي، نو دا ټول هدیه چیرې کارنګ دي، دا ټول حد سحت او حرام مال کې راځي. اکالون للسحت دی ډیر هړون کړي حرام مال لرا. پنجاوکا پس کچې دی راشي تا ته، کچره دغه د خیبر یهود او یا د مدینی د منافقان تا تراشي چې موږ له فیصله وکړه د زنا په مسله کې یا د قتل په مسله کې، نو اے حبیب تا ته اختیار دی که فیصله ولکې نو مو کوله خو د قرآن مطابق وکې، او کوي فیصله در نه کوم زی په خپل فیصله در خپل وکې، خپل علما منځ ته راولي بدل فیصلو کې هم تا ته اختیار دی. فإن جاءوکا پس کچر دی راشي تا ته فحکم بینهم پس تا فیصله وکړه دی په منځ کې، نو که فیصله کوي به د قرآن او د شریعت مطابق وکې. او اعرض عنهم یا ته مخ واړوه د هغوی نه. اصل کې د خیبر دا یهود چې وو نو دا مغاهد قومو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر چې کله فتح کو نو د یهودو ته تاسو شابه دلته نه وځئ. یهود نبی علیہ السلام ته چې رجې مونږ له د ځمکې واپس راکې په کاروندې باندې، په زراعت باندې، او به تاسو له اجاره درکو به. نبی علیہ السلام دې سره معاهده وکړه، دې ته ووایي چې اوس پکې پاتې کېږئ او اوسېږئ، خو چې کله مونږ وغواړو تاسو به دلته مونږ وباسو به. نو نبی علیہ السلام دې له د ځمکې ورکړې دا باغونه او دې به نبی علیہ السلام ته سالانه اجاره رالیږله. نو دې سره د نبی علیہ السلام معاهده وه. د معاهد قوم باره کې شریعت دا وي چې کله کافران دی او وعده ورسره شوې ده، نو کدی به مسلمان حاکم باندې او قاضي باندې فیصله کوي نو کولی شي، او کنه کې نو خپل فیصله په خپل هم کولی شي. دی بزان خپل عدالت به جوړي، خپل جرګه به جوړي او خپل فیصله بزان په خپل کوي. ایو جنرال قانون دی چا د پورا ملک نه بیا کافر به منی با مسلمان به منی با. دلته کې چونکه دا معاهد قوم او د دې فیصله په پیغمبر علیه السلام باندې واجب او لازم نه و، نبی علیه السلام ته ځکه اختیار ورکړو کته دې فیصله کې نو مل کولی شي او کنه کې نو مکو بس واپس کا. د دې علما موجود دي، کعب بن اشرف شته، ابن سوریا شته، نور علما شته، هغه ولا فیصله وکي. ځکه توی کدی له فیصله کې نوم ټیکتا او اعرض عنهم یا تمخوال او د دین نوم ټیکتا. وان تعرض عنهم او کچرته مخاړوي د دینا کته اعتراض کې فیصله ولا نه کوي یریګ بیا ما چې دی ما د نقصان ور رسیدګ دی به بے عزتی وشو تا مون داشان واپس کړو، نو فلن یضروک شیئا پس هرګه بدی ضرر اون در رسی تا تا شیئا یو ضررهما دی اس قسم ضرر تا تنشی در رسول الله بستا حافظ و ناصر وی. وان حکمت او کچرته فیصله کې کچره فیصله کولوال نه دی غواړي نو بیا د دې د شریعت مطابق نه، بیا د قرآن او د اسلام مطابق فیصله وکړه. فحکم بینهم بالقسط پس ته فیصله وکړه دی په منځ کې بالقسط په انصاف سره. اوس نبی علیہ السلام چې کوم فیصله وکړه دا قرآن کې مو او تورات کې مو، چونکه دا یو جنرال قانونو د هر ملک یو عمومي قانون وي، نه بیا د هر چا د پاره وي، د کافر د پاره، مسلمان د پاره، د موحد د پاره، د ذمي د پاره، او یو د یو مذهب والو نجی معاملات دي، دا ای چې کوم پرسنل معاملات دي خاندانی، دا ای بیا خپل فیصله د خپل شریعت مطابق کولی شي. دا چونکه عام قانونو نو قرآن او د تورات یو شانو، ځکه نبی علیہ السلام ته چې طبيعت انصاف مطابق فیصله وکا، او انصاف نه مراد بیا اسلام دی. اسلام او انصاف دواړه یو شی دی، نو د بالقسط نه د اسلام او د شریعت مطابق وکا. ان الله يحب المقسطين بشک الله تعالی چې محبت کوي، مینه کوي انصاف کوونکو سره.
نبی علیہ السلام چرته بے انصافي نه راکړي، په یو موقع باندې نه راکړي. د حنین په موقع نبی علیہ السلام مال غنیمتونه تقسیم کړو او په دې کې نو مسلمو ته ډیر زیات مالونه ورکړو چې کم خلک نوی مسلمانان شوي وو. چاته 100 خان او چاته 200 چاته 300 خان ورکړو. نو بعد خلکو اعتراض وکړو چې نبی علیہ السلام انصاف ونکړو، د پکې خپل پردیو کو طرفداري او جانبداري وکړه. یو تن دا ویږي اعدل انصاف وکړه. نبی علیہ السلام ته وی ویلکا من یعدل اذا انا لم اعدل، هلاک شو تباشي کچره زه انصاف نکم نو بل وسوک بیا انصاف وکي. د ځمکې په مخ باندې هو واحد زم الله تعالی غ انسان ګرځول چې زه به انصاف کوم، نه چې زه انصاف ونکم بیا بل که څوک به انصاف کی. پیغمبر د چا پروا نه ساتي، د چا نه تم او لالچ نه ساتي، د چا نه یریږي نه، د چا نه څه امید نشته سبا. نو زه بل که انصاف ولې نه کوم؟ یو سړی چې انصاف نه کوي دای څه وجوهات دي، د چا نه تم وي، د چا نه لالچي، چاله مال جمع کړی وي هغه نور له نور کې یو له ورکی زما د چانه ستم او سل علاج دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه انصاف کون کې وو، لکه څنګه چې تر اوسه پر انصاف کون کې را رواني آیندم داشن کوا. وکيف يحكمونك، او څنګه بدی حکم جوړ کې تعالی را حکم فیصله کون کې توي. دو کسان چې په وطن باندې راضي شي او خوشاله شي، مدعی او مدعی علیه وی چې را ده په پلان کې به فیصله وکړو او دوړ یو ټیک ته بس پاوې موږ فیصله ده نار دی لپاره حکم دی او ثالث وتم وی. وکيف يحكمونك، او څنګه بدی فیصله کون کې وګرځي تعالی را پتا بدی څنګه فیصله وکي، حالانکه دې سره خپل قانون موجود دی. وعندهم التوراۃ، حال دار چې دې سره تورات شریف شته او په تورات شریف کې دا حکم شته دی. فیها حکم الله، چې په دې کې حکم د الله تعالی دی. د الله د حکم نه مراد رجم دی، نه چې رجم حکم پکې شته او دې ته معلوم دی دی وتا به څنګه فیصله وکي. خو مقصد یې څه دی؟ مقصد دا چې ستاسو خلینا آسان خبر وباسل غواړي. ثم يتولون، او چې تاسو ته فیصله وروله راغلی په کوم ارادو باندې واپس شو بیا ویني چې موږ دا نه منو. ثم يتولون، بیا دې مخ اړوي من بعد ذلك رسل دي حکمنا. وما اولئك بالمؤمنين، او نه دغه خلقو بالمؤمنين یقین کونکي یا ایمان وروړونکي. او حضرت تانوی رحمت الله علیه بیان قرآن کې د بالمؤمنین معنی اعتقاد کونکي، ان دې پتا باندې اعتقاد او عقیده نه ساتي چې تبه حق فیصله وکي. دی خو صرف راغلی چې تاسان خبر او ملو شي او کنه آسان خبر ملو نشو هغه حکم متتابعین کو چکم د دې په شریعت کې او هغه دی ماننه ځکه وی چې دی پتا باندې ایمان وروړونکي یقین کونکي یا اعتقاد کونکي نه دي. دی ډیر اوریدونکي دروغ لره، ډیر خورون کې حرام مال لره. کچری راشدی تا پس ته فیصلو کا دی پمینس کې یا مخواړو د دینه، او کچری ته مخواړو د دینه پس هرګي بدی نقصان اون رسیتا ته یو زرهم. او کچری ته فیصلو کې کچری فیصله کوي پس فیصلو کا دی پمینس کې په انصاف سره. بهشکه الله تعالی چې د محبت کوي انصاف کوونکو سره. او سرنګ بدی حکم وګرځي تعالی را حال دار چې دی سره تورات شریف دی چې پای کې حکم د الله تعالی دی. بیا دی مخ اړوي رسول دینا او نه دغه خلق یقین کوونکی.